په دې خار کې تاسو ګورئ چې چا قربانی کړي نو پتنو سے لوی پیدا کړي پاغه کې پاو پوتی کې دغه کړي پلانی کورله نو هغه کورونو تم غوخه لګي چې چا قربانی کړي وي. خبره پوښ دا عقل سترګې وخوري هغه خو کړي دا کنه نو هغه کرا لګي ولی چا چې نه دا کړي هغه کرا د پاو په ځای 2 سیره ولېګا د 2 سیرو په ځای دړای ورولېګا چې په مړه خېټه سره د بالا بچو خوري. زما په خبره پوښ ځان لا مستحب طریقه دا ده چې 3 ځای کا یو یې سخ پلوانو لور کا یو ځان لا پرېدا یو یې صد خدای په نامه قربان کا. زویم خپلوانو بدیم کړي غم په تو په ولا د دې زمانه خپلوان دي خدای په قر سیلاب یو پلوان ملوان ورکوا شکر دې چې رور می نشته الحمدلله چې رور می خدای نه دی راکړي شکر دې چې خور می نشته شکر دې چې ترور مردار می نشته رور په ګرنې ټوله خور په ګرنې ټوله طالب د پیشو غوندې په تاک کې ناستئ چې کله به روشو کو د خپلونه نن پردي خدي دا څه ده کنه والله العظیم پردې بده سنبالم کی پردې بدر سره منډه موي پردې بده پشام کی خپل بده مال تغلی نن د خپل نه لوی دشمن بل نشته. نو زم شکر دې چې نه مې رورشته نه مې خورشته نه مې ورارشته نه مې خورایشته ان وسیمه دی هغه رامیانم خدای دې نیکان تاسو خیال راغی. نو عزیزانو غریب ولورکا کور ته ورکړه یوسا نو دی وجنا عزیزانو اختر مختری نشته زما خو چې اختر راځي پړه می تیارې یو خو مې د اختر دی مبارک شو اختر دی مبارک شپ پزړ می چوي اختر مبارک نه ده زمونږ څه اخترونه په دا ورځ به تاسو جمعتونو کې صاحب یو بل سره غاړي زه اختر دی مبارک مال چرانی نږدې نشي یعنی نږدې شوي نو خبني مبارک ده اختر سپیره نه ده تاسو خیال راغی اختر نشته اختر دا هغه چاوي چې چا خپل بچي د محبوب د رضا د پاره قربانوي اختر دا هغه خلک زمونږ اختر نو اسی اخیری خبره واره چې په دغه ورځ د قربانای ساروی کې څه ګډوډ راشي یا ګوټ شي یا سرمنی کې څه چل راشي مولا له ورولي اله دې شو بل والا یو خبر مولا نم پختنه نه کوي خدای ته وګورئ خو چې د جمعه امامي هغه د فلسطین مفتی اعظم سی نه به علم کړي نه به سند ور سره نه به چرته طالبګيري کړي نه به څه کړي خود ودره د اردو رساله به کتلی او یا رب چې حکمت اس کې ناکسان شدن به حکومت پاکستان هم بابو شدن ټول بابوګان او ټول علامه‌ګان واوري چې داسې ګوډي چې تر قربانای زه پورې پخپل تلې شي قرباني پکې کله کای دوی سی یوي سغه شوی قرباني پکېږي کغوګي دوی سی وی یوي سغه شوی قرباني پکېږي پسترګو کې څه چل راغې او دومره نظر لګېده چې قربانای زه پورې پتلې شو قرباني پکېږي په سرمنه پمو لګېدو او د سرمنه کې چینجی وشو او لاندې غوخه نه د نقصان شوی قرباني پکېږي. زما په دې خبره پوهیږئ خبره تنګوي ما ارچانه پختنه مکوي پختنو خلق په دې ټول صوبه سرحد کې به یا لسی یا به پنځلس دا معنی چې په ټول صوبه سرحد کې چې د دین پختنه ته کې یا به لسی یا به پنځلس د لس پنځلسو نه زیات ار مولا د پختنه قابل نه دی. دا ډېر ګران کار دی دا ډېر مشکل کار دی. شاه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل
چې هغه ته کتابخانه ناطق به د هندستان علما ویلا، هغه به وی په هر فن کې رائے لرما سوا د فقه نه. فقاهت دومره مشکل علم دی چې په دې کې زما رائے نشته. نو فقيه علما چې دي او په ټول فرنټیر کې یا لسی یا 15 هر سړی د